علیکم نوی ویډیو سره ستاسو خلکلی وایو امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ سوات کې ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخته شوې ده یو ظالم بدبخت تصویر راپاڅېدلی دی خپله بوډۍ مور بوډا پلار او د 3 میاشتو ناوې ښځه یې ډېره زیاته په بېدلتۍ سره قتل کړې ده دوستانو دا واقعه څنګه رامخته شوه دغه ظالم زوی داسې کار ولې وکړو چې د یو کور نه یې په یو ځل باندې 3 جنازې وویستې ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم د نور معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د انتشام څخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخته شوې ده د ظلم انتها شوې ده سوات خوازاخیلو کې یو ظالم بدبخت تصویر خپله بوډۍ مور بوډا پلار او 3 میاشتو ناوې ښځه ډېره زیاته په بېدلتۍ سره قتل کړه او بیا هغه ظالم زوی د هغه موقع نه وتښتېدو خو پولیس چې پر غله دغه ظالم زوی پسې لټون شروع کړو او پولیس په هغه لټون کې کامیاب شول او دغه ظالم زوی ګرفتار کړو دغه ظالم زوی ته ټول حقیقت راښکاره کړو چې دغه 3 واړه کسان په کومه طریقه باندې قتل کړل اخر دوی ورته څه ویلي دوستانو دغه ظالم خاوند په خپل بیان کې ویلي چې زما ښځې سره زما مور او پلار جګړې کولې هغه جګړه دې حد ته ورسېده چې په دغه وخت کې ما ډېره زیاته غوسه راغله ما تومانچه راواخیسته خپل بوډا پلار خپل بوډۍ مور او هغوی مې قتل کړل بیا د هغوی نه بعد بیا دومره غوسه راغله چې په ځان باندې پوه نه شم او ما خپله د 3 میاشتو ناوې وویسته او ډېره زیاته په بېدلتۍ سره مې قتل کړه دوستانو چې کله دا واقعه رامخته شوه او پولیسو دغه ظالم ګرفتار کړو نو پولیس وایي چې دغه ظالم ته به مونږ ښه بدترینه سزا ورکوو ځکه چې دغه ظالم یو نه 2 نه 3 قتلونه یې کړي هغه یې په یو ځای کړي دي او وایي چې د په ځان باندې نه یم پوه شوې دوستانو پولیسو ته پکار دي چې دغه ظالم له ښه بدترینه سزا ورکړي چې په ځان باندې پوه شي د نور معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان څخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام